یا جنکای چې کمی دي اگر راکټي چلی نن د چیچنیا او د افغانستان د لاسه روس د صفا هستی نه مټاو دا نو آیا چې زه زوراور ما ته څوک څه ویلی نشي امریکې ته که زوراور تا ته که دنیا کې په ځمکه څوک څه نشي ویلی اسمان خو درته ویلی شي که نشي نن د اسمان نه یو غلې 5 کیلو در باندې راوړل شي کني شي راوړل یو طوفان چې په دې ورځو کې راشي دا ثابت بلډینګ هغه طوفان او چت کې لس میله لري وګورئ نن د اسمان اراده امریکای ته په غوسه شوي دي انجام به ګوره ان شاء الله ما نن لس کاله مخکې یو خبره کړې و چې په کابل کې هغه صحابه پراته دي چې فلحال په قبرونو کې ثابت پراته دي د پیمانار په مقبره کې فلحال زمونږ استادو کابل استاد خدای دې غریق رحمت کی من ته قسم وخورو چې په دې لار به سبق تطلم پاغادیه کې یو سوره شو چې ما پکې وکړه نو کسه صحابه پکې ثابت پراته نمایي چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړی دا انجام به ګورئ بیا په صدر صدام حسین په ملک سنا نه ده په عراق کې اهل بیت رسول پراته دي حضرت علی پکې پروت دی امام ابو حنیفه پکې پروت دی شیخ عبدالقادر جیلانی پکې پروت دی په دې عراق دی امریکای بمباری کړي و انجام به ان شاء الله که ژوندې ما ژوندې نو تاسو ژوندې درته به خیر چې الله به دې امریکای سره څه چل کړي تاسو خیال راځي اوس عزیزانو د عبرت خبره یو مزیدار اخیری کې بل ده د ابرهه په نوم باندې چې کوم کاني مارغه راوړو هغه منډه کړو و تختیدو چې و تختیدو یمن بادشاہ ته ورغی و څنګه چالو شو کعبه دې ورانه کړه هغه صاحب انت واجب کارو مارغان رالو پاس نه واړو واړو کانی روغرګو لاتیانم تباشو فوجم تباش مارغه څه مطلب شو بادشاہ ورته مارغه زما دي ځانو د خون خبره ده چې بادشاہ ورته وایي چې مارغانو څنګه اتیانو نشته فوجي نشته کوم مارغه چې د دې په نامه باندې کانی وروړي مارغه ورپسې تلو شام ته پروشندان کې ناست څنګه مارغان ولجی دادي بس مارغه راټوب کو د بادشاہ په سر امکان را لړا کو د ابراهه په سر پانه را لړا کو لاندې 300 دمر سورنګ ته کې جوړ په تخت د پاسه مردار رحمان بابا چویږي دروغ نه دي چې د اجل سور په تخت بدل راشي اجل سور په تخت بدل راشي ناګهان بتالاشي وایم تا ډېر ما تکړه مړی د قبر جنوم ډېر ما تکړه مړی د قبر جنوم چې د قبر د نلی دل هچاتا ایمان چې علم تر کیف فعل ربک په منځ کې وایي
نو دې واقعې ته سوچ کوئ چې په دې دومره صورت کې الله څومره عظیمه واقعه بیان کړي، څومره عظیمه واقعه بیان کړي. نو الله پاک دې د غرور نه موږ وساتي. عزیزانو په قیامت کې هر ګناه چې الله وغواړي معاف پې کی اور سبا معاف زه جنت. یو ګناه د غرور چې دا ځان ته ویل زه، دا به الله بالکل نه معاف کوي، ځکه چې زه د بل چا خاصه نه ده سوا د پروردګار عالم. نن که قوم دړه وړو ته ولاړ دی او په قطار ولاړ دی، نو الله د ملک بادشاہان د جیلونو غسخا وړو ته نه دي کېنولي، خوري نه کته یو چې فاین وړه خراب دي، پلانی خراب دي، پلانی خراب دي، دغه خراب وړو نن خدای په چا خوري. ستا په پاکستان داسې بادشاہان تیر شوي دي چې د خپل ملک اوبه به نه څښلې، د جاپان او فرانس نه به ورته اوبه راتلې، تر د دې اوبو کې دغه دي دا شګې دي، اوبه به د خپل ملک نه څښلې. نن هغه د دې ټټۍ تاسو لیدلي ما لیدلي دي، دوی 14 ماتې ته په ټټۍ کې کېني که نه، نو موږ خو په لاس ځان پاکو که نه، که نه په بل شي ځان پاکوئ. موږ خو یا لوټه استعمالو یا اوبه استعمالو، هغې چې کوم فلش کې کېني 14 ماتې وکړي نو بټن دبو کې اوبه لاندې نه راشي، دا سنبه یې ورته ووینځي. نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې دی هغه به په اراده باندې کېږي، او په اراده کې بیا اله به کېږي چې ګناه ته وکړي، ګناه دې ونه کړه نو دا ګناه به لیکلی کېږي نه. او که د نیک کار اراده دې وکړه، دا اراده دې وکړه چې زه جماعت لازم او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ته پاتې شوې، نو دا اراده د جماعت د تلو به ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلی شي. دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن اوړه ورته نه دي میلاو شوي، غریب دی، کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکړم چې روټۍ ځان له راوړي، او لاره کې څه واقع پېښه شوه او ور نه راغی، نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی کېږي. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خو دا د دې ارادې خرابې دي که څه عذاب په نازل دی. داسې قطارونه دړه وړو ته ولاړي، قطارونه دړه وړو ته ولاړي، هر سړی چې ګوري په اوږه دړه وړو پنډو کې ایښي او روان کړي. دا د خدای قهر دی، دا د خدای عذاب دی، الله دې په خیریت سره لري. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکړي او یې نه کړي نو نه لیکلی کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکړي او یې نه کړي نو دا نیکي لیکلی کېږي. سره د بې پروایه ذات، سره د بې نیاز ذات الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ور سره کړې ده. پاتې شو دا چې د قرآن خبرې ولی 1500 کاله وشو محفوظ دي. تورات ولی محفوظ نه ده، انجیل ولی محفوظ نه ده، زبور ولی محفوظ نه ده.
صحائف چې دی هغه بالکل د صفحه هستی نه ولې میټاو شو محفوظ نه وي هغه راز داو چې صحیفه د اسمان نه چې پیغمبرانو ته نازلې دي هغه به وقتی قانون وقتی او پیغمبر موجود دی قانون دی پیغمبر لاړو قانون ختم شو تورات انجیل زبور چې دا هم وقتی قانون بیا د تورات انجیل زبور مليانو چې کوم تحریفات کړی دي تاسو وګورئ انجیل دا آسمانی کتاب دی د انجیل علماء دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبنا او داغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي علماء لیکي چې دلته په دې حدیث کې که په اعتبار د ظاهر سره وګورئ نو د لاس ضرب چې دی هغه ډېر سختي یو سړی په کوتکو وهي یو سړی په توره وهي یو سړی په چاقو وهي څومره سختي ظاهري درد چې دی هغه د لاس زیاتی او حدیث کې چې دی هغه جبه ړومبی ذکر دی او لاس رسته دی که په جوور نظر ورته وګورئ نو د لاس وهل چې دي داغه علاج هم شته او که په سپوره دی یو سړی ووالو نو څه ساعت پس درد ختم هم شي لیکن که په جبه دی یو سړی ته کنزل وکړو بد رد دی وویل داسې لفظ دی ورته ووایي چې د هغه بې عزتي پې وشوه دا زخم عمر له نه جوړي یو واقعه لیکلې ده چې د سنگ مرمرو د چندنو دا لرګي دی چندن داغه یو غرو نو هغه له یو سړی تلو هغه د چندنو لخت بیا راوړی او بیا خرڅولې په هغه غره کې یو دو اوسېدو د سړي ته هغه دی ویلې چې داسې چل دی بچا چې ستا او زما د نن ناشنایي شوه راځه لرګي وړه او خرڅوی او ما سره یو لس منټه کېنه خبرې اترې او ګپ شپ لګوه او بیا زه خپل کار کوم چې ډېره ښه ده
کال دوا پکې تیر شو دا د چندنو لختو والا بیمار شو سورج غره ترانغه چې غره ترانغه نو دې خیالو کو چې زما آشنا جوړي بیمار شوه دی ځکه ناراضي نور روان شو کور ته راغی چې کور ته راغی جواب ورلو غلو چې ستاغه د غره والا دوست راغلی دی راشي دا دې چې ورغه نو دې په کټ پروت او په کټ کې ور سره کېناست چې سات تیر شو نو دا سړی ورته وایي چې ته داسې کدی بل کټ کې کېناستې نو خبرې وی چې ولی تا سره جوخت ناسته وی تا نه مالا ستروش غلی بوی راځي نو ته په دې بل کټ کې کېنه ادیو هغه بل کټ کې کېناستو چې سات تیر شو نو د اجازه ته وخت ولاړو دا سړی چې سورج پس جوړ شو غره ته ورغه نو دې ورته وی چې رالي ولو جوړ شو زخو شو چې جوړ شو وکینه دلته دا تبر چې کوم دا چندنو لخت پر کولو لتا راوړې ده په دې تبر باندې ما په دې سر واه اسره ورته وي ته زما دوست دی زما آشنا په تبر دې څنګه په سر واه ونه یا به ما په دې تبر په دې سر واه او یا به په دې غره بندوم یې سړی زړه کې سوچ وکړو چې سبار وخت د مینتی کې خراشه سمي هوا چې دا غر درته پاتې شي په دولاسي هغه تبر ورته را پرېخو او دا سر په دونی مګو دغه خپل سر داسې په لاس کې ونیو او تینا روان شو سورځ تیر شوې چې سورځ پس بیا دی راغی چې ګوري نو هغه د سر زخمي ورغلېو او خشلو نو دې سړی ته ویلې چې وګوره هغه زخم څنګه دی ول دا خو بالکل خشوي دی ول خاوي دی ول تاسو په تبر په سر ولم او سر د زما دو ځای کو ا د تبر وهل هغه زخم ورغه کنه ویلیاو ولا ستا کور ته چې زه درغلو مو تا ما ته ویلي چې تا نه مال بوی راځي او دې بل کټ کې کېنه والله کا هغه زخم نه پزله کې لا جوړ شوی دی هغه زخم لا مغه سی ویني کې دیږي چې ته زما دوست وي او تا ما ته ویلي چې ما نه دې بل کټ کې کېنه تا نه مال بوی راځي بس هغه تبر ته واغستو د سټلې ورته ونیو او دا سره ته ال تلراکو او ختم حضرت علی په دې پورې یو شعر ویلې دی چې جراحات السنام له التيام جراحات السلام له التيام ولا يلتام ما جرح اللسان د غش زخم چې په غش یو سړی ولې هغه د پاره دارو شتا زخم په جوش لیکن
ولا يلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه باندې جوړ شي دا غي د پاره د دارو نشته. حضرت علی فرمایي چې د جوړ غشي زخم د پاره ملهم شته او د جبه زخم د پاره ملهم نشته. اچرې نه جوړي نو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم